الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صدر اجلاس عبدالرؤوف حاجی صاحب په سټیج باندې موجود ذکریا ایډوکیټ ایوب خان لالا د اشنغر قومي ولسی اتحاد ممبران صاحبان د هغې مشران دلته کې راغلي د قومي وطن پارټۍ مشران او زما د علاقې مشرانو عزتمندو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د اشنغر قومي ولسی اتحاد د غړو د هغې د ممبرانو صاحبانو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی د قومي وطن پارټۍ د حمایت اعلان وکړو. زه دا ګڼم چې دا کم طریقې سره کم شفاف طریقې سره هغوی د بیلټ په ذریعې یو فیصله وکړه، دا هم زما خیال دی د علاقې لپاره یو مثال کېښودلو او دا هم ثابته کړه چې زمونږ د شمالي اشنغر خلک سیاسي شعور لري او د دې علاقې او د خاورې سره یو مینه لري. عزتمندو که موږ وګورو نو ستاسو زمونږ د دې علاقې مشترکه مسایل دي. دلته کې ډېرې ستونزې دي، ډېرې کشالې دي. پسماندګي دلته کې شته، بېروزګاري دلته کې شته. د زمونږ د خلکو او خاص کر د غریبانانو او بېوسو خلکو د حقوقو مسایل دي. په دې حوالې سره همیشه نه د قومي وطن پارټۍ او زمونږ د مشرانو دا یو پالیسي پاتې شوې ده، یو دغه پاتې شوی دی چې د دې علاقې د غریبانانو سره موږ همیشه ودرېدلي او د هغوی د حقوقو موږ تحفظ کړی دی او چې کله موقع ملو شوې ده نو د دې علاقې د ترقۍ، سوکالۍ او د دې ځای د خلکو د پرمختګ لپاره کوششونه هم کړي دي. دا زه خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو ملګرو د لخوا اشنغر قومي ولسي اتحاد ته دا یقینداني ورکول غواړم چې د دې علاقې چې کوم مسایل وي، د دې علاقې د خلکو چې کوم مسایل وي، د دې علاقې د ترقۍ چې کومه خبره وي، دلته کې زمونږ د بچو د تعلیم خبره وي، زمونږ دلته کې د صحت د سهولتونو خبره وي، زمونږ دلته کې د علاقې د غریبانانو د حقوقو خبره وي، د هغې کې به قومي وطن پارټي تاسو سره شانه به شانه به ولاړئ او ستاسو مرسته به کوي. به عزتمندو دې سره سره زه به د خپل لخوا او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا صاحب د لخوا اشنغر قومي ولسي اتحاد ته دا یقیناني ورکول غواړم چې که موږ ته کامیابي میلو شوه نو انشاءالله مشترکه طور باندې به د دې علاقې خدمت به کوو. به که هغه ترقیاتي فنډز خبر راځي، که هغه دلته کې خلکو له روزګار ورکولو خبر راځي، که هغه نور داسې مسایل چې کوم د اډمنسټریشن سره تعلق ساتي په هغې کې به یو ځای مشترکه طور باندې د هغې مسایلو حل به روباسو. به به دا درخواست وي چې تاسو خپل هم کمیټي جوړه کړئ او بیا خاص کر یو که د 50 کسانو کمیټي داسې جوړه کړئ چې هغې کې موږ هر یو شي باندې یو بل سره مشترکه طور باندې سلام مشاورت هم کولی شو او چې کوم د حالات راځي چې د هغې مطابق ورته موږ لایحه عمل هم جوړولی شو نو دغه به مشترکه طور باندې به موږ دا مسایل او دا ستونزې دا به حل کوو. به که تاسو وګورئ نو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا د وخت نه راوالی زمونږ سیاست د دې ځای خلکو ته معلوم دی.
زمونږ د دې علاقې لپاره خدمات او جدوجهد خلکو ته معلوم دي او دې نه مخکې چونکې مزدور کسان پارټۍ خو بایکاټ دغه کړی د انتخابي عمل نه خو د هغوی سره هم زمونږ یو داسې ورورولي او یو دغه پاتې شوی چې د دې علاقې د ترقۍ او د دغه لپاره مونږ یو ځای جدوجهد کړی. زه نن په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې اشنغر قومي ولسي اتحاد هم هغه سلسله دوباره یو دغه کړه او انشاءالله دا به د ورورولۍ په طریقې سره مخکې بوځو به. دلته کې اشنغر قومي ولسي اتحاد کې ډېر ښه سیاسي کارکنان موجود دي، ډېر سیاسي پوهه لرلو والا خلک موجود دي، ډېر داسې خلک موجود دي چې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مونږ د هغوی هغه قربانو د هغوی هغه جدوجهد ته هم سلام پیش کوو او دا یقینداني ورله ورکوو چې د قومي وطن پارټۍ کارکنان به تاسو سره په هره موقع باندې په هر میدان کې ولاړ به وي. زه اخره کې یو ځل بیا د اشنغر قومي ولسي اتحاد د ټولو ملګرو د ټولو غړو د ټولو مشرانو یو ځل بیا مشکور یم. انشاءالله دا 40-45 ورځې پاتې دي، دا به یو ځای مشترکه جدوجهد به کوو به د دې شمالي اشنغر کور ته به دا پیغام رسو به چې دا اتحاد چې دی دا د دې خاورې د ترقۍ لپاره جوړ شوی دی، دا د دې خاورې د پسماندګۍ لرې کولو لپاره جوړ شوی دی، دا دلته کې د زمونږ ځوانانو له روزګار راوړلو لپاره جوړ شوی دی، دا دلته کې زمونږ د بېوسو خلکو له حقوق راوړلو لپاره جوړ شوی دی. دا پیغام چې دی دا به کور کوڅه ته رسو به او انشاءالله دا به ثابتو چې ډېرو خلکو د غریب ولس په نوم باندې ووټ مخکې واخیستو خو 2 کاله هېڅ یې ونه کړل او اوس چې دی بیا میدان ته روتي دي او بیا یو ځل د خلکو له دوکه ورکول غواړي نو هغه خلکو هغه سازشونه چې دي هغه به خلکو ته را مخامخ کوو به او دا به ورته ثابتوو به چې دا اتحاد چې دی دا په سچه دی، دا د یو شعوري طور باندې یو اتحاد دی او دا به چې دی دا د اخلاص نه ډک اتحاد دی او انشاءالله دا به یې د دې قوم مسایل حل کوي به. زه اخره کې یو ځل بیا ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم. د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور اړخه تاسو ته معذرت هم کومه، هغوی په خپله هم راتلل غوښتل خو چونکې پرون موږ ته ستاسو د دې ټایم پته ولګېده او د هغوی مخکې نه یو بل ځای کې میټینګ ایښودلی شوی نو بیا هغوی دا دغه وکړل ما ته هدایت وکړل چې ته لاړ شي او زما طرفه هلته کې خبرې مو وکړې او هغوی له یقین دهاني هم ورکړې. زمونږ د 63 د 63 هلته کوم کینډیډیټ چې دی یحیی جان روډ چې دی هغه هم نن یو بل ځای کې پروګرام و نو د هغه هم نمایندګي زه کوم او د هغوی د اړخ هم تاسو له زه تسلي راکوم چې انشاءالله چې ستاسو کم مسایل دي هغې کې به یو ځای مشترکه طور باندې هغې مسایلو حل به راوباسو. ډېره مهرباني، ډېره مننه.